شپږمه کلمه رد کفر. دا شپږمه کلمه ده په رد کفر کې مخکې د دې نه پنځه کلمې هغه ذکر شوي. اوس دا شپږمه کلمه ذکر کېږي. د دې الفاظ او معانی څه دي؟ نو الفاظ د دې شپږمې کلمې دا دي: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. معنی د دې شپږمې کلمې دا دي چې اللهم إني اے الله پاکا إني أعوذ بك ز پناه غواړم پتا سره من ان اشرک د دې خبرې نه چې ز شریک جوړ کم بک پتا سره شیئا د سشي وانا اعلم به او ز په دې خبره خپویم چې دا شرک ناروا دی. واستغفرك او بخنه غواړم ستانه لما د هغه لا اعلم به چې ز په نه پوهیږم تبت عنه توبه باسم زه د دې قسم خبرو حرکات او سکنات او افعالنا وتبرأت او زه بیزاره یما بیزاره کوم ځان من الكفر د کفرنا والشرك او د شرکنا والکذب او د دروغنا والغیبت او د غیبتنا والبدعه او د ناشنا کارونه په دین کې والنمیمه او د چغل خورینا والفواحش او د نارواو کارونه والبهتان او د بهتان نه په بل باندې بغیر د عملنا رد کول او تاغه باندې بهتان لګول عیب لټول په بل کې چې کله نه والمعاصي او دا ګناهونه نه كلها چې کم قسمه ګناهونه دي دا ټولونه. واسلمت ما اسلام ما اسلمت تسلیم کړي مې ده واقول او زویم ده واسلمت ما ځان سپارل دي خبره ته واقول او چې زویم لا اله نشته بل حاجت روا بل مشکل کشا بل معبود برحق نشته بل کارساز د بندګۍ الا الله مگر یو الله دی محمد او محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله د الله پاک رسول دی. نو دا داسې مختصر او انفارمیټیو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل تراشي سبسکرایب کړئ لایک کمنټ ورکړئ چې زموږ حوصله افزایي شي او د داسې مختصر ویډیوګانو لپاره موږ له اجازه راکړئ. د الله په امان وما علینا الا البلاغ.